ډیرو محترم مسلمانانو، نن د ډېرې افضلې د ډېرې طاقتورې وظیفه داسې وظیفه ده محترمو، دا چې د ځمکو اسمانونو نه غټه وظیفه ده. دا وظیفه داسې وظیفه ده محترمو چې د الله تعالی عرش رقولو والا وظیفه ده. یعنې په یو حدیث کې مبارکه کې راځي، مفهوم یې داسې دی وي چې لا اله الا الله یو انسان ووایي که نه، په اخلاص سره یې وایي، په یقین سره، نو وي د الله تعالی په عرش په خوا کې مفهوم داسې بیانوي علما چې یو ستن د هغه په ړقېدو باندې شي، نو الله تعالی دې تپوس کوي چې ولې ړقې؟ الله ته خو د هر څه علم دی. هغه ستنو ته عرض کوي الله د کلمې طیبې ویونکي له اوسه پورې مغفرت نه دی شوی. نو الله تعالی فرمایي چې ما د هغه مغفرت وکړو. دا خو یو وړوکی شان فضیلت مې درته بیان کړو محترمو. د دې کلمې کې چې کم برکات الله تعالی ږدي دي که نه، دا کلمه کې چې کم الله تعالی طاقت ږدلی که نه، نو د طاقت د اسمانونو د ځمکې برابر د اسمانونو ځمکې مو ته نه ټینګېږي، دومره طاقتوره وظیفه ده. کم انسان چې دا یو وارې وایي که نه، حدیث مبارک کې راځي څوک چې دا یو پیره دا کلمه وایي صرف په یقین سره اخلاص سره، نو علما کرام فرمایي د هغه په عملنامه کې الله تعالی 4000 نیکۍ ولیکي، 4000 ګناهونه معاف کړي، 4000 درجات بلند کړي. دا په یو پیره په اخلاص سره او په یقین سره ویلو دا دومره غټه او بهترینه وظیفه ده. نو محترمو د دې د وظیفې ډېر زیات برکات دي. دا وظیفه راته خیمه د خپلو حاجتونو دپاره یې وکړئ، د خپلو مشکلاتو دپاره دا راونیسئ، او انشاء الله چې د دې طاقت په تاسو ته معلوم شي په خپله چې دې کې الله تعالی څومره طاقت دلی دی. نو کوره کوم یو چې څومره طاقتوري که نه، هغه د هغه مخه څوک نشي نیولی. صحیح شو که نه؟ په دنیا کې یو بادشاه دی، یو وزیر دی، یو هر یو څیز چې دی هغه چې څومره طاقتوري که نه، نو د هغه مخه اکثرو ته پولیس هم څه نشي ویلی که نه، ویې لکه دی ډېر جابره دی، طاقتور دی. نو محترمو د الله تعالی د ذکر نه څوک طاقتور نشته. الله تعالی په خپله قرآن کې فرمایي چې د زړونو اطمینان، سکون، خوشحالي هغه په ذکر باندې میلاویږي. صحیح شو که نه؟ الله تعالی بل ځای کې قرآن کې فرمایي تاسو ما یادوئ زه به تاسو یادوم. قرآن الفاظ دي. نو محترمو چې الله تعالی څوک ډېر ډېر یادوي که نه، الله تعالی وایي ته ما د مخلوق په مخ کې یادوه، یعنې د ځمکو والا په مخ کې، د انسانانو په مخ کې، زه به د دغې نه بهترین مخلوق چې کومې فرشتې دي زه به ستا هلته تا یادوم. نو دا بهترینه خبره. موږ به دلته الله تعالی لا اله الا الله، الله تعالی به هلته موږ یادوي، زموږ تذکرې په اسمانونو کې کېږي. نو انشاءالله دا وظیفه تاسو په یقین سره او سوچ سره دهان سره وکړئ، الله تعالی مو له ډېرې خوشحالۍ درکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز محترم او قابل قدر مسلمانانو نو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، یا هغه نوجوانان چې زمونږ وظایف اوري هر ځای کې دي، نارینه دي زنانه دي، الله تعالی مو د زړه مرادونه، جایز خواهشات، جایز حاجتونه پوره کړه. الله تعالی مو ډېر ډېر خوشحاله کړه. الله تعالی د څه حاجت دپاره تاسو وظایف کوئ، الله تعالی د هغه حاجتونه ستاسو پوره کړي. محترمو نن د کلمې طیبې وظیفه او ډېره بهترینه، ډېره د کمال وظیفه ده. خو دا وظیفه تاسو شروع کړئ انشاء الله. دا په دوو طریقو باندې تاسو وکړئ. صحیح شوه؟ په دوو طریقو باندې. یو دا طریقه ده چې دا وظیفه دا کلمه لا اله الا الله سحر او ماښام څوک 100 وارې وایي، یعنې 100 پیرې سحر مونځ نه پس وایي، 100 پیرې ماښام مونځ نه پس، نو ورځ کې هم شوه او شپه کې هم شوه. نو حدیث مبارکو کې راځي وي دا انسان به د قیامت په ورځ د خپل قبر نه داسې پړقېدونکې مخ، داسې ځلېدونکې، داسې چمکو مخه پاسي لکه د 14مې د میاشتې سپوږمۍ چې څومره پړقاره کوي. 14مې سپوږمۍ څومره یي په غونډه دنیا کې رڼا کړي، خلک بلپونه هم بیا نه لګوي، سپوږمۍ په رڼا باندې دا دی ځو. نو کوم انسان چې سحر او ماښام 100 سره لا اله الا الله لا اله الا الله، د دې انسان چې د قیامت په ورځ هر انسان د خپل قبر نه پاسي، تاسو پاسئ کو نه، موږ به پاسو ټول د قبرونو نه. نو اسې به هم پاسو او دا وخت را باندې را روان دی محترمو مسلمانانو. نو 100 پیرې دا ځان له وظیفه کوئ، خامخه یې کوئ. د چا مخونه به سپینې، د چا به تورې، څوک په خولو کې ډوبي، ته به د 14مې سپوږمۍ په شان د قبر نه پاسئ. نو ولې په عقل نه کار نه اخلو؟ ولې پې وګونه پې مه شاڼي کوئ؟ دا شروع کوئ 100 وارې سحر مونځ نه پس، 100 وارې ماښام نه روزانه شروع کوئ. دویم چې د محترم مسلمانانو دویمه طریقه یې دا ده چې لا اله الا الله دا زمونږ علماء کرامو ذکر کړي دي او ډېرو غټو غټو صوفیانو په دې باندې تجربې شوي دي. نو چا چې مور او پلار مړي
یا خاونې مړي الله مکه یا بل څه مړي بل څه یا ځان دپاره ځان نه هېڅ څیز خوږ نشته ځان دپاره تاسو کم از کم دا ختم 80,000 پیرې وکئ او دا مو وایئ چې نن نه بیا شروع کوم سبا نه بیا شروع کوم مرګ هېڅ پته نه لګي تاسو چې مخکې یو تحفه وي دا ستا دپاره تحفه ده او دې کې علماو ذکر کړي دي واقعیاګانې ډېرې ذکر شوي دي چې کوم انسان 80,000 پیرې لا اله الا الله ووایي خپل مور ته وبخي پلار ته خپل رور ته خپل خاوند دپاره یې وکړي نو هغه به الله تعالی مغفرت نصیب کوي یو ماشوم هغه خلکو به وي چې دا صاحب کشف دی یعنې ته کشف کېږي معلوماتو ته کېږي کشف به تاسو اوس نه پیژنئ خو به هر حال هغه ولیده چې زما مور په جهنم کې ده دا د کشف وي د کشف خاوندان یو دا زمونږ عقیده ده چې دا کشف شته دی نو هغه یو عالم و هغه سره ولې جاړئ وي زه ځکه جاړم چې مور مې جهنم کې ده نو هغه وی چې ما ډېر ختمونه د لا اله الا الله کړي او ما اورېدلي هم وو ما وی چې ورږه زما یقین پیدا شوي هغې د ماشوم مور ته مې هغه 80,000 پیرې ختمو به خو لږ ساعت پس ماشوم خوشحاله و ما تپوس وکړو چې ولې وي زما مور الله تعالی جنت ته بوتله نو مې چې واقعي دې کلمې ډېر زور دی نو ځان دپاره یې خامخا وکړو چاته مور ګرانه مور ورسره ډېره خوارۍ کړي پلار ورسره ډېره خوارۍ کړي اوس ژوندي دي او خوارۍ ورسره کوي مور او پلار نه هم څوک ګران نشته دی او د خپل ځان نه هم څوک ګران نشته ځان دپاره یې وکړه د مور پلار دپاره 80,000 پیرې د 15 ورځو کې پوره کېږي روزانه 2,000 3,000 پیرې وایي ځان لاندې حسابوه کاغذ باندې لیکه انشاءالله 80,000 پیرې چې کله پوره شي دا ستا ختم پوره شو ځان دپاره تحفه کېده خپلو مور او پلار دپاره یې ولېږه بل څوک مړه شوي ستاسو رشته دار هغوی دپاره یې ولېږه او دا کامل یقین سره چې انشاءالله د مغفرت الله تعالی وکړي کېدای شي تا ته الله تعالی په خوب کې هم ښیي انشاءالله د الله تعالی در لوی دی دغه طریقې سره انشاءالله زموږ دا وظیفه سر ته رسي او تاسو موږ سره ډېره مینه محبت ساتئ الله تعالی یې تاسو سره مینه محبت وکړي الله تعالی ستاسو حاجات پوره کړي مشکلات ته الله تعالی ستاسو اسان کړي موږ هم په خپلو خوږو درنو او